اوس مسله دا ده چې زمونږه د عرفه ورځ کومه یوه ده سعودي کې خو سبا عرفه ده او زمونږ علما فرمایي چې زمونږه سبا نه بل ورځ عرفه ده نو دلته بعضې مسلمانان دا اشکال کوي چې ولې عرفې دو دي سر چې تاسو دوه عرفې کوئ بعضې دا وایي چې ګوره مونږ له پکار دا دی چې د سعودي سره یو ځای عرفه وکړو ځکه دین د اقا ځای نه راغلی دی مختلف قسم اشکالات پیش کوي خو دا اصول یاد ساته چې د عرفې ته عرفه ولې وایي یو قول د علماو دا دی چې دا عرفه دا د معرفت نه راوتې ده معرفت ویجل کېږي پیژنګلنه د یو څیز علم چې حاصل شي تا ته او ستا یقین وشي چې دا خبره داسې ده دې ته وایي معرفت او دا عرفه د معرفت نه راوتې ده نو په اتمه ذوالحجه باندې ابراهیم علیه السلام د شپې خوب ولیدو چې خپل زوی ذبح کا چې کله سحر شو ابراهیم علیه السلام ته شک پیدا شو تردد پیدا شو چې آیا دا د الله د طرف نه ما ته حکم دی او که نه دی بدې کې شک پیدا شو نو په نهمه ذوالحجه په شپه باندې دوباره مکه خوب ولیدو چې خپل زوی د ذبح کا نو په نهمه ذوالحجه باندې دا خوب مکمل وضاحت شو معرفت حاصل شو یقین شو چې دا د الله تر طرف نه حکم دی وګوره په نهمه ذوالحجه باندې د اسماعیل علیه السلام د ذبح متعلق چې کوم خوب لیدل شو معرفت حاصل شو کنه یقین حاصل شو د دې وجه نه دکې ورځ ته یوم عرفه وي نهمه ذوالحجه ته یوم عرفه وي دویم وجه چې علما بیانوي چې عرفه ته عرفه ځکه وایي چې حضرت جبریل علیه السلام په نهمه ذوالحجه باندې رالو ابراهیم علیه السلام ته او د حج ټول احکامات یې ورته وښودل چې دلته به دا عمل کې دلته به دا عمل کې دلته به دا عمل کې د حج ټول تفصیلي احکامات یې ورته وښودل ابراهیم علیه السلام ته په نهمه ذوالحجه باندې د حج ټولو احکاماتو معرفت حاصل شو وی پیژندل د دې وجه نه نهمه ذوالحجه ته یوم عرفه وایي او دریم قول چې کوم مشهور دی زمونږ د عوامو په ژبه باندې هم ادا دی چې په دې نهمه ذوالحجه باندې حاجیان صاحبان عرفات میدان ته ځي د دې وجه نه دې ته عرفه وایي نو دې خبرو نه معلومه دا شوه چې د عرفې ورځ صرف د حاجیانو د میدان عرفات ته تلو سره خاص نه ده اوس دلته مونږه د اتوار په ورځ باندې عرفه راځي سعودي کې سبا عرفه ده نو دا قانون یا ساته علماء لیکلي دي چې کله د دوو وطنونو په مابین کې د 480 میل عمره فاصله موجود وي 480 میل فاصله موجود وي نو کو د دې اختر د دوی روزه د یو بل نه مخکې وروسته راشي نو جایز دی گنجایش شته د سعودي والا رؤیت د سپوږمۍ لیدل زمونږ دپاره دلیل نه دی ولې نه دی زمونږ د فقه حنفي اصول دا دی چې کله اسمان مکمل صاف وي اوریځه نه هر سړی سپوږمۍ لیدلی شي ممکنه وي نو زمونږ د فقه حنفي اصول دا دی چې په دې وخت کې به د یو دوو درېو کسانو شهادت نه قبلېږي جمع غفیر به راځي دومره ډېر خلک به راځي چې عقل ووایي چې دا ټول یقیني وایي عقل ومني چې دا ټول په حق باندې دي ولې چې کله اسمان پاک دی اوریځه نشته سپوږمۍ هر څوک لیدلی شي نو صرف یو کس څنګه لیدلی ده پکار خدا و چې ډېرو خلکو لیدلی وه عقلی طور سره هم ډېرو خلکو له بیا لیدل پکاري او چې کله اوریځه وي زموږ علما وایي نو کو بیا سن کسانو مو لیده نو بس د هغوی په ګواهۍ باندې به جي اعلان کیږي او سعودي کې کوم اصول دي هغوی د دې اختر د پاره اصول دا مقرر کړي دي چې یو کس هم میاشت ولیده یو کس نو د یو کس په شهادت سره هغوی اعلان کوي او د عرفې د پاره هغوی دوه کسان شرط ګرځولي دي چې دوه نیک خلک سپوږمۍ وویني نو هغوی نه پس چې کومه نهمه ورځ راځي نو هغوی ته هغه څه وایي
عرفه ورځ وته وایي. نو دا ویلی دل چې کوم اصول دي کنه هغه زمون د فقه حنفي د اصولونو بالکل مخالف دي. احسن الفتاوی کې دا ټول تفصیل موجود دی. شیخ سنجان شهید رحمه الله نه چاته پوسو چې حضرت مونږ جدا عرفه کو هغه جدا عرفه کوي ویجی دا ویلی دل زمون د پاره دلیل نه دی. قانون دا دی چې د هر ملک د هر وطن د سپوږمۍ لیدلو چې کوم اصول دي اداغه پابند دي او دا خبره د حدیثونو ثابت ده. نو بده معنی موږ تاسو لپاره پکار دی بحث مباحثین نه کوو. زه تاسو ته یو مثال درکوم. په سبا ورځ باندې چې کوم د عرفه ورځ د حاجیان صاحبان بزي میدان عرفات ته نو په دغه وخت کې په امریکا کې شپه په سعودي کې ورځ ده د عرفه ورځ ده په امریکا کې شپه ده. نو کوم چرته دا وایو پکار دی چې موږ د سعودي سره یو ځای عرفه وکړو روزه ونیسو. نو سعود کم چې په امریکا کې مسلمانان دي هغه به د شپې روزه نیسي هغه به عرفه د شپې کوي. ممکن نه ده جی دا سه ممکن نه ده چې تمام اسلامی ممالک ته په یو وخت کې یو عبادت ادا کی. دا سه ممکن نه ده. مونږ د ساره موږ کو زمونږ د سعودي تقریبا 2 غنټې فرق دی. مونږ چې ساره مونږ کو دا غینه 2 غنټې پس هغه د سار مسکه زمونږ دلته نور راختل یل دا غوي د ساره جمع کوي. نو دا کم خلک چې دا اشکال کوي چې مونږ له پکار دي چې دا غي سره تابعداري وکړو الته دین راغله دی نو بیا مونږ هم دا غوي سره کوا تا ساره مونږ د څه وخت کې کوا چې نور راختلی دلته مونږ جی د ماقام جمع کوو او هغه د ماقام جمع کې لا ډیر شي وخت پاتې 2 غنټې پاتې. نو زمونږ دا وی د عبادتو د غرنګ د تمام اسلامی ممالکو د عبادتو یو ځای کېدل ناممکن دي. نو لہذا په خپل علماء باندې اعتماد وکړو چې هغه مونږ ته وایي چې بدا کورز باندې عرفه ده صحیح ده جی عرفه ده. مونږ دومره لیونی نه یو چې بس تا ګناه په خپل ذمہ اخلو تا باندې روزه خورو. مونږ خلکو ته وایو چې روزه ونیسه مونږ خلکو ته وایو چې موږ لا راځه. خباز زمون مسلمانان دسه وایي مولیانو را باندې یو روزه وخوړه په خپل ځان باندې د ګناه اقرار کوي. مولیانو را باندې یو روزه وخوړه تا پس کم مولا کوړه درغله د چې روزه منیسا نیوله بده کنه چې د سحری موز دا غوي سره شریک نه کې دا غوي پټایم کې نه کې د ماسوتنې د ماخامې د غرمې د مازیګر موز دا غوي سره په هغه وخت کې نه کې هغه وخت ته دا نه یاد چې دا دین دلته نه راغلی دی. او چې کله د میاشت د لیدو خبر راشي نو هر سړی به مولا لاسو چي مولا دسه او مولا دسه بای په خپل اکابر اعتماد وکړو ادونه لیونی نه دي چې ستاسو د ټول امت ګناهونه په خپل ذمہ اخلي. ته یو ادنا انسان د چا ګناه په خپل ذمہ نه اخلي نو مونږ د چا ګوندې ټول امت ګناهونه ولې په خپل ذمہ واخلو. نو زمونږ استاد د عرفه ورځ با د اتوار ورځ وي نو د اتوار په شپه باندې به ان شاء الله العزیز زم هم نیت مې د موږ د کور تاسو ټول ته دعوت درکوم چې روزه ونیسئ ټول د 2 کالو د ګناهونو د معافی اعلان دی. درېمه اهمه مسله چې دا زمونږ په یو کې مشهور ده د اختر په ورځ باندې غنیمګړې روزه نیسي سار بس نه خوري چې کله